أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. سورة آل عمران دي آيات نمبر لس. إن الذين كفروا يقينا هغا کسان چه کفر کړي لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. هیڅ کله به ګټه ونه رسي دوی لره اموالهم د دوی مالونه ولا اولادهم او نه د دوی اولادونه من الله د الله تعالی په مقابله کې شیئا د هیڅ. واولئک دوی هم دوی وقود النار د جهنم د اور خاشاک او فی الوزن. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم. دې آیات نمخ کې آیات سره ربط واضح دی. هغه چې د قیامت ورځ ته کوم خلک راجمع کړل کیږي نو دا د دوه حال خالی نه دي. یا به فایزین وي کامیاب خلک وي او یا به غنا فرمان خلک. نو د قیامت په ورځ باندې الله تعالی عذاب ورکوي نافرمان لره. نو د دوی مال او د دوی اولاد په دنیا کې دوی د خپل ځان د نجات یو څه ذریعہ بولي ظاهرا دا ورته کومه ګټه ورنرسي. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. ان الذين يقينا اكسان كفروا چاوي کفر اختیار کړی دي لن تغني هیڅ کله به پکار رانسی عنهم د دوی د پاره اموالهم د دوی مالونه به د دوی پکار رانسی ولا اولادهم او نه د دوی اولادونه من الله د الله تعالی په مقابله کې شیئا د هیڅ، یعنی د الله د عذاب په مقابله کې به دوی ته یو ذره نجات هم ورنکړي. واولئک دغه خلک هم دوی وقود النار فی الوزی النار د اور دا به د جهنم د اور فی الوزی اول به اور په دوی باندې بلیږي. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. كدأب آل فرعون لك معاملة فرعون د قوم والذين دهغ كسان من قبلهم چذدين مخكوا كذبوا بآياتنا تكذب وكل مشف آيات نباني فأخذهم الله بذنوبهم نوني ولدي الله عز وجل بذنوبهم ددي دغنهن فسبب والله على عز وجل شديد العقاب سخت عذاب ورکون کی دی. کدأب آل فرعون یعنی دا کسان چې هغوی کفر اختیار کړي نو د هغوی د مالونه او اولادونه هغوی ته نتیجه فائدہ نه رسي او ګټه په لاس نه ورکړي. د دې خلکو معامله داسې ده لکه د فرعونانو معامله چې هغوی د هغوی مالونو او د هغوی اسباب ګټه ونه رسول نو عین دا ډول به دوی ته هم ګټه ونه رسي. الله عز وجل په سورة دخان کې د دې فرعونانو په باره کې فرمایي چې کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم، چې څومره ډېر دي فرعونانو بهترین باغونه او بهترین چینې پرېښودې و زروع و مقام کریم او څومره زیات شتونه او د عزت ځایونه پرېښود و نعمت کانوا فیها فاکهین او څومره زیات نعمتونه چې دوی به په هغه کې په خوشحالۍ باندې ژوند کاوه دا یې څومره پرېښود. کذالک واورثناها قوما آخرین. الله فرمایي دا رقم زموږ ترتیب او اصول دي. کوم څوک زموږ د احکامو نافرمانی کوي نو د هغوی پر ځای به نور خلک وارثان وګرځو او دوی به د دنیا څخه رخصت. او الله فرمایي چې فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منذرين. دا فرعونان داسې و چې د دوی پر داسې لویه پریشانی نه اسمان وژړل او نه مځکې وژړل وما كانوا منذرين او نه دوی داسې و چې مهلت ورکړل شوی یعنی چې د الله تعالی په عذاب کې گرفتار شول نو بیا یې نجات پیدا نه کړي. نو دغه خلکو هم چې د خدای عز وجل په مقابله کې
د توحید عقیده پر ایشي د کفر طریقه اختیار کړي دا د دې مالونه او د دې اولادونه د الله تعالی د عذاب په مقابله کې دوی ته نجات نشي ورکوي کدا د الله تعالی عذاب په دنیا کې ور باندې راشي هم نجات نشي ورکوي او کدا د الله تعالی عذاب په آخرت کې ور باندې راشي نو هم نجات نشي ورکوي الله فرمایي د دې معامله داسې ده کدا بیا آل فرعون لکه معامله د فرعون د قوم د ابوای معاملات او دا خبر د مبتدا محذوف دی یعنی دابهم کداب آل فرعون اصل عبارت داسې یعنی د دې معامله داسې ده کداب آل فرعون لکه معامله د فرعون د قوم او لکه معامله والذین دعوا کسانو چې کافرانو ومن قبلهم د دوی نه مخکې نو معامله دا او چې کذبوا بیااتنا تکذیب وکړي مشفا آیاتونو باندې یعنی زموږ آیاتونه درواغ وګڼل اخبار د غیب او احکامات فاخذهم الله نوني ولغوي الله عز وجل بذنوبهم د دوی د ګناهونو په سبب باندې د الله تعالی گرفت ډیر سخت دی ځکه چې الله فرمایي والله شدید العقاب الله عز وجل سخت عذاب ورکوونکی دی همداسې معامله د سخت عذاب ورکوونکی دی همداسې معامله د هغوی سره وکړله چې د الله عز وجل د آیاتونو تکذیب یې وکړي او هغوی ته شدیده سزا ورکړي قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد قل اوای للذین وکسان لره کفروا چې هغوی کفر کړی دي ستغلبون جردی تاسو به مغلوب کړسي وتحشرون او تاسو به راجم کړل کېږي الى جهنم لره وبئس المهاد او بد ځای دی قل للذین کفروا د دې آیات د مخکې آیات سره ربط او مناسبت داري چې په مخکې آیات کې الله عز وجل د کافرانو یادونه وکړه د اوغو کسانو چې مخکنی و چې هغوی ته به په آخرت کې سخت شدید عذاب ورکول کېږي نو دې آیات کې به الله عز وجل فرمایي چې یوازې داسې نه ده چې د الله تعالی عذاب په دنیا کې راځي بلکې د الله تعالی عذاب په آخرت کې یوازې نه راځي په دنیا کې هم راځي او د الله د عذاب څخه انسان په هیڅ حالت کې د نافرمانی په صورت کې نجات پیدا کولای نشي ولورتوایا للذین اکسان لرا کفروا چاوی کفر کړی دي ستغلبون جردی تاسو به مغلوب کړسي بعض مفسرینو د دې آیات په شان نزول کې دا لیکلي دي چې کله د بدر واقعا پیښ شول او د بدر په واقعا کې د کافرانو سخت ماته وخوړه نو دا د مدینه يهودانو بویل چې تاسو خو د یو به تربیت قوم سره جنگیدلی یاست تاسو موږ سره یواري وجنګیږي بیا به تاسو ته درک معلوم شي خو جاهلان و د جنگ په ترتیب باندې نو ماهر او پند جنگ نو وزلا نو الله عز وجل د آیاتونه نازل کړل چې تاسو به مغلوب شئ او بیا به جهنم ته ورجم کړل کېږي نو الله تعالی هم داسې وکړل چې داغه يهودان په مدینه منوره کې مغلوب کړه یا قتل سو او یا د وطن جلا وطن کړه قل ورتوای پیغمبر علیه السلام للذین اکسان لره کفروا چاوی کفر کړی دي یعنی دا ګمان کوي چې اوازې په آخرت کې سزا وي ناوی تدا وای چې دا سینه ده بلکې ستغلبون جردی تاسو به مغلوب کړسي یعنی په دنیا کې بم الله د مسلمانانو په لاس عذاب درکې وتحشرون او تاسو به راجم کړل کېږي په آخرت کې الی جهنم لره وبئس المهاد او دغه جهنم بد ځای دی ډیر بدترین ځای دی قد كان لكم آیه فی فئتین التقطا فئه تقاتل فی سبیل الله واخرى کافره يرونهم مثليهم رأي العين قد كان لكم يقينا دستا سدفار آية نشفي فئتين قادو ډلو کې التقطا چې سره یو ځای سول فئه یو ډلې تقاتلوا جنگ کوي په سبیل الله د الله تعالی فلار کې واخرى او بل ډله کافره و يرونهم دوی لیدل هغوی مثليهم خپل دو چند رأي العين فلدلو دسترغو
قد كان لكم آیه فی فئتین دار بدر د واقعې یادونه کی او د مخکنی آیات سره مناسبت داري چې موږ په مخ کې تاسو ته د دې خبر درکې چې هغه کسان چې کافران وي هغوی به مغلوب شي او هغوی به راجم کړل کېږي د قیامت په ورځ باندې جهنم لر. نو دا به موږ تاسو ته خبر درکې. اوس د هغه خبر د تایید لپاره یو دلیل د مثال په شکل باندې ذکر کړي چې دا دی په دنیا کې د بدر واقعه یو مثال وګوري چې موږ دا کافران مغلوب کوو او هغوی ته سزا ورکوو. دا دی د بدر واقعه یو مثال دی، تاسو یې واورئ. نو د مخکنی آیات سره مناسبت بالکل واضح شو چې په مخکې آیات کې اخبار او په دې کې په دلیل باندې ثابت کړ. د بدر واقعه د هجرت په دوهم کال باندې د رمضان المبارک په 9 تاریخ پیښ شوه او تفصیلی واقعه د بدر دا ورسته روانه ده. دلته فقط یو یادونه وڅکي چونکه قران کریم په ارتباط مخکم دا خبره مشکله. قران کریم څه د تاریخ کتاب نه دی چې یو واقعه د سره تر پایه په ټولو جزئیاتو باندې بیانې، بلکې کوم ځای چې ورته ضرورت وي هغه اندازه د واقعې طرف ته اشاره کوي، نور بیرته خپل مقصود ته اوړي. قد کان لکم آیه یقینا واستاسو د فارا آیه النشر د استدلال د فارا چې تاسو دلیل ور باندې وایاست. یا قد کان دا کان دا خود ماضی لیکن دا ماضی قریب ده د حال په معنا استعمالي تاسو د فارا همیشه دوامدار دا دلیل دی. قد کان لکم آیه د تاسو د فارا آیه النشر د استدلال د فارا فی فئتین دا غدو ډلو په واقعه کې التقطا چې سره یو ځای سولې د بدر په جنگ کې. فئه یو ډلې تقاتلو جنگ کوي فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې یعنی مسلمانانو او اخرى او بل ډله کافره کافره او د دې کافرانو تعداد دومره زیات وو يرونهم چې لیدل خپل ځانونه مثلیهم په مثال د مسلمانانو دوچند د هغوی دوچند دی رأی العین فلیدلو دسترګو. يرونهم مثلیهم د دې دوه مطلب دي. يرونهم یو معنا دا ده چې لیدل د کافرانو هم د مسلمانان مثلیهم د خپل ځان دوچند، یعنی دا معنا چې مسلمانان یې د ځان په مقابله کې دوچند لیدل. د دې لپاره چې الله تعالی د دې په زړونو کې د مسلمانانو رعب واشي. او بل مطلب یې دا دی يرونهم چې لیدل دي مسلمانانو د کافران مثلیهم دوچند خپل. دا د دې لپاره چې الله تعالی د دې طرف ته دې توجه شد الله تعالی طرف ته کی او د هغه د کثرت په وخت کې د الله تعالی پر ذات کامل اعتماد وکي او ظاهري اسباب او د دنیا وسائل ټول دا پریږ دي او د دې څخه امید قطع کی. ځکه انسان چې څومره زیات عاجز شي په دا وخت کې د الله تعالی امداد او نصرت راځي. واخرى او بلدل کافره کافره د دې کافرانو تعداد دومره ډیر وو يرونهم چې لیدل دوی یعنی لیدل د مسلمانانو هم دا کافران مثلیهم خپل دوچند لیدل څه دوچند لیدل. رأی العین فلیدل د سترګو یعنی د سر په سترګو باندې، یعنی دا څه خیال او وهم نو بلکې په حقیقت کې دا هر څه موجود و په خپل سترګو یې لیدل. رأی العین په خپل سترګو چې په حقوق شي هیڅ شبهه او شک نشته. نو د کفر د دومره زیات تعداد باوجود الله تعالی دا کافران مغلوب کړ او مسلمانان یې غالب کړ. نو الله عزوجل مخکې وایي ستغلبون دا دې دلته دوی مغلوب کړل او خبره بالکل صفا. د بدر په جنگ کې د کافرانو تعداد زر کسان او د دوی سره وسو شان او سل آسان او ټول په زغرو او تورو باندې سنبال و. پر یو وخت باندې وو شان تقریبا حلالول او یا 15 شان حلالول. دا کفارو تعداد د مسلمانانو تعداد در 300 ولوړو. ځینې روایتو کې راځي 313 او د وشانو تعداد د مسلمانانو سره اویاو. دوا آسانو سره و شپږ زغری ور سره او اتتوري ور سره.
نور غشي ورسره وترې نه درلود دغه یو کمزوري جماعت الله عزوجل د دوی د مضبوط ایمان فوجه او پر خپل رب باندې د کامل عقیده فوجه باندې د یو دومره قوي جماعت په مقابله کې کامیاب نو دا د الله تعالی دا وشو ده نو دا واقعا ستاسو د پاره دلیل دی والله يؤيد بنصره من يشاء ودا غالب کېدل او مغلوب کېدل یوازې د الله عزوجل په قبضه کې دي ځکه والله الله عزوجل يؤيد تائید کوي بنصره په خپل نصرت او په مقصره من هغه چاته یشاء چې وای غواړي الله چې چاته غواړي نو امداد او نصرت یې کوي ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار ان فی ذلک یقینا فدعک لعبرة عبرت دی لأولی الابصار خاوندان لرا د عقل څوک چې سترګې لري داوی د پاره پدې کې عبرت دی چې د آخرت طرف ته متوجي سي او د الله عزوجل پر عظمت باندې پر قدرت باندې کامل عقیده ولري زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث زين للناس فاستقرل سويدي للناس خلق لرا حب الشهوات محبت نفساني خواهشات من النساء چشزي دي والبنين او زامن دي والقناطر خزاني دي المقنطرة جمسوي من الذهب دسرو زرو والفضة او دسفنو زرو والخيل المصومة او آسان مصومة چه نشانات قرباني لگی دي والانعام عام شرفايان والحرس کشت زين للناس حب الشهوات د دې آیاتو د مخکنی آیاتو سره مناسبت دادي چې په مخکنی آیاتو کې الله عزوجل د کفارو او د مشرکینو یادونه وکړه یعنی هغه د الله د دین انکار کوي او کفر کوي او د حق مقابله کوي په دې آیاتو کې به الله تعالی د اسلام او ایمان د مخالفت او د تمام بد اعمال اصلي منشأ هغه بیان چې د ایمان او د اسلام د مخالفت او د ټول بد اعمال اصل مدار او منشأ هغه د مال محبت دی هغه د دنیا سره محبت دی نو دا اصل د مخالفت هغه عمده سبب دی چې هغه حب دنیا دی څوک د مال او جاه په طمع د حق مخالفت کوي څوک د نفسانی خواهشاتو او وجه باندې چې د نفس دا نه غواړي چې په دین عمل وکړي د حق مخالفت کوي او څوک بیا د خپل آبائی رسمونو او رواجونو په وجه باندې د حق مقابله ته ولاړ وي د دې ټول خرابوي خلاصہ حب مال او حب جادي په انسان کې د مال محبت پیدا سو نو یې د حق سره وګرځي نو روانو آیاتو کې الله عزوجل د دې مخالفتونو اصلي منشأ او اصل مدار بیانې چې دغه مدار او منشأ زینا للناس حب الشهوات شایسته کړل سوي دي للناس خلق لرا یعنی اکثر خلق لرا حب الشهوات محبت الشهوات د نفسانی خواهشات من النساء مثلا من النساء شذي دام د نفس خواهش والبنین زامن والقناطر او خزانه المقنطره چې جمع سوي من الذهب د سرو زرو والفضه د سپینو زرو والخيل المصومه او آسان مصومه چې نشانات قرباني لګي دي یعنی عمده آسان او یا کامل الخلقت آسان یا دا چې پاوی باندې ځینې نشانات وي د هغوی د کمال نو دغه انسانانو ته شایسته سوي دي والانعام او عام چرپایان والحرس کشت یعنی انسان په نفس کې د انسان په نفس کې د دغه شعان محبت او د دغه شعان طرف ته رغبت دا د انسان په وجود کې شایسته کړل شوی چې د شذو سره محبت دی د زامونو سره محبت دی نو عموما د حق مقابله په دی باندې کوي چې د خپل کوروالا او زامونو د پاره دای څه برابر کی او قناطیر دا خزانو توای اصل کې قنطر دې توای چې یو شی
ذخیره شوی مقنطره صفت دی یعنی د مال جمع کېدل مراد ورسره یوازې سره زر او سپین زر نه دي بلکې د دې څخه مراد ټول مالونه او آسان دغه سره محبت دی چې اوس زمانه کې دا موټران په عوض کې دي او عام څاروي او کشتونه دا غشان دي چې د انسان په زړه کې محبوب ګرځول شوی دي او انسان سره محبت کوي او دغه شانو د محبت په وجه د آخرت څخه غافل دي نو الله عزوجل فرمایي چې دا شان دي ته شایسته کړل شوی او په دې وجه باندې دوی د حق مقابله کوي ذالک متاع الحیات الدنیا اوس دغه شانو اهمیت کموي چې دا هیڅ اهمیت نه لري دې ته زیاته توجه مکوئ ذالک متاع الحیات الدنیا دا سامان دی الحیات الدنیا د دنیا د ژوند دا د دنیا د ژوند سامان دی والله علی عز وجل عنده دغه الله عز وجل سره حسن المآب بهترین ټیکانه یعنی د نتیجې د شوالی په اعتبار د الله عز وجل دربار د ټول بهترین دی والله علی عز وجل عنده د الله عز وجل سره حسن المآب بهترین ځای دی یعنی بهترین د اوسېدلو ځای دی چې هغه آخرت دی اوس دې کې دوی مسلې یاد شوي یو مسله دا یاد شول چې د دنیا محبت په دنیا کې چې د ځینې شان دي چې د دلته ذکر شو دا د انسان په زړه کې او د انسان په نفس کې محبوب ګرځول شوی په دې کې حکمتونه او په دې کې تاوانونه شي اصل کې خو الله تعالی چې څومره د شان پیدا کړی دی په د عالم کې دا ټول شان دا چې الله تعالی حکمت لري او په دې کې الله تعالی مصلحت د مصلحت او حکمت څخه خالی نه دي ځینو شان او حکمتونه واضح وي او د ځینو شان او حکمتونه ښکارا نه واضح نه نو د هغه د قسمو څخه دغه د دنیا د شان سره محبت دي کسړی وګوري نو د دنیا محبت دا د انسان په فطرت کې پروت دی دا د انسان په اختیار کې نه غیر اختیاري د دنیا سره محبت نو د دنیا سره محبت دا هغه وخت توانی دي چې دا د انسان محبت د آخرت غافل دی کله د آخرت غافل نه کی بیا د دنیا محبت دا عیب نه دی بلکې دا د انسان ضرورت دی او الله عزوجل د انسان په زړه کې د دې شی محبت یې شي البته هغه وخت انسان په شغل وکړه تر اندازې په زیات شو بیا نو دغه د انسان لپاره مهلک او د آخرت ته خرابوي ذریعہ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي حب الدنیا رأس كل خطیئه د دنیا محبت د هر خطا او هر ګناه سره یعنی تمام ګناهونه د دې دنیا د محبت په وجه پیدا کیږي حرام مال وړل د انسانانو قتل بعزتی تکبر دا ټول طریقې د مال د محبت په وجه باندې راځي لیکن که محبت د مال نه وي بیا د دنیا حاصلول بد نه دي چنانچه پیغمبر علیه السلام په بل حدیث کې فرمایي لا باس بالغنا لمن اتقى الله عز وجل هغه مالداري باندې هیڅ باک نشته چې انسان په هغه کې د خپل رب څخه بیری شي الله عز وجل بیره فزر کې نو یو خدا چې الله عز وجل فرمایي چې زین للناس حب الشهوات خلق لرا دا د نفسانی خواهشات او محبت دا شایسته کړل شوی یعنی دا چې الله تعالی دا شایسته کړی د دې اصل حکمتونه دا دي چې کچیر د دغه شان محبت الله تعالی د انسانانو فزرو کې نه وای چولې دا دنیا نه آبادېږي دا دنیا په همدغه آباد ده چې د هر انسان فزړه کې د خپل مال د ګټلو محبت هر سړی چې وویني سهار وختي په دې فکر کې دی چې په وخت باندې خپل کار ته ځان ورسو او یو څه پیسې حاصل که کشتکار راواخې که دکاندار راواخې که موټروان راواخې که تاجر وي یعنی که ډېر انتهایی زیات غریب وي هغه په دې فکر کې دی چې سهار پر وخت باندې کار ته ځان ورسوم او پیسې وګټم او تر ټولو لوی تاجرم په دې فکر کې دی چې سبا پر وخت باندې کار ته ځان ورسوم او دا پیسې وګټم کدا فکر د چا سره نه وي نو زراعت والا به زراعت ته نه راوتلی دکاندار به دکانداری ته نه راوتلی
یو بل تاجر به تجارت ته نه راوتلی نو دا دنیا نه آبادېده. اوس دا دنیا په دغه آباده ده چې الله تعالی د انسانانو په زړونو کې د دې مالونو او د دې شي محبت اچولی دي او یو د بل کومک دی. کچېرې دا محبت نه وای نو یو تاجر مزدور ته ضرورت لري کور جوړي، نو هغه مالدار سړی چې کور جوړي هغه خپل نشي جوړول، نو لا محاله به بنا ته ضرورت لري، کاریګر ته به ضرورت لري. بناو کاریګر به دا ګټه د شته د څخه پیسې خپل مزدوري او د دا ګټه د چکوري جوړي کني دا کورو دا تعمیرات به بیا نه وای آباد هیڅ شي بنه. نو یو حکمت دا دی چې الله تعالی د انسانانو په زړونو کې دا دنیا دا محبوبه کړي تر سوچ دا دنیا آباد شي. دوهم دا دی چې دا د دنیا سره محبت وي، د شذو سره د اولادو سره او داسې د مال او د خورق د شیانو سره، دا چې د سړی سره محبت وي نو دا اصل کې د آخرت د نعمتونو د پاره یو نمونه ده. ځکه کله دې شي ذائقه او محبت سړی ته معلوم نه وي او د آخرت د نعمتو ذائقه نشي معلومه وله. ځکه په دنیا کې الله تعالی د دغه شیانو خوند او محبت د دې په زړه کې اچولې چې د آخرت نعمتونه وویني هغه تر دې په زرها او چند اعلی، نو بیا د الته نور زیات محبت زیاتېږي. او کله دلته د دې شي سره هیڅ تعلق نه لري نو هغه ته بیا د دې درک نه معلومي. دریم حکمت دا دی چې الله تعالی د دې دنیا او د دې دنیا د اسباب او محبت د انسان په زړه کې اچولې دي او دا تر ټولو اغلی عمده حکمت دی. هغه د دې لپاره چې الله تعالی د انسان څخه امتحان چې او د محبوب په مقابله کې محبوب پرېږدي کېږي. د انسان د دنیا سره محبت دی، د اولاد سره محبت دی، کوروالا سره محبت دی. نو اوس دغه د کوروالا خواهشات د الله عزوجل د احکام په مقابله کې پرېږدي کېنه. امتحان وایي دغه چې ستاسو د نفس په خلاف ته امر شي، نفس یو تقاضا کوي او ته امر دغه خلاف وشي، دغه امتحان دی. او الله تعالی دغه امتحان یادونه په یو بل آیات مبارک کې هم کړی. الله تعالی فرمایي انا جعلنا ما على الارض زینه لها، یقینا هغه څه چې پر دې مځکه باندې دي دا موږ د دې مځکې د لپاره زینت ګرځولې دي، چې دا مارکیټونه دي، باغونه دي، بازارونه دي. لنبلوهم ايهم احسن عملا، د دې لپاره چې موږ امتحان واخلو د دې خپل بندگان چې په دغه حالات کې کوم یو احسن عمل کوي او بهترین عمل کوي. نو واکې د دنیا د آبادی او د دې حسن او محبت د انسانانو په زړه کې یو عمده علت او حکمت دادی چې په دې باندې الله تعالی د خپل بندگانو امتحان واخلي. نو امتحان به له دغه اصل کېدل نه چې کستا د یو شي سره محبت نه. د مثال په توګه د ماښام شوروای ساعت د شو سره سوي وړیم پر سر ولاړی نقطه باندې ته الته د باندې چپکه او کچیر هغه اعلی او محبوب شی بیا خدا نه کوي. نو په دې لحاظ باندې انسان په دې امتحان کړل کیږي. اوس د دې څخه دا معلومه سوال چې د دنیا محبت دا هغه وخت منع دی چې انسان د آخرت غافل کی او کې د آخرت غافل نه کی نو بیا د هغه انسان لپاره دا یو لوی انعام دی چې الله تعالی ورکړي. آخرت هم په جوړي، دنیا یې هم په جوړي. او بل په دې سره د یوې شبهه جواب موس الله تعالی بل ځای فرمایي زین لهم الشیطان اعمالهم، چې د خلکو لپاره شیطان د دوی اعمال شایسته کړي. نو د دې څخه مراد چې شیطان د دوی اعمال ورته شایسته کړي دي، مراد هغه اعمال دي چې هغه عقلا او شرعا قبیح او بد. کم شان چې عقلا او شرعا قبیح او بد وي شیطان انسان ته هغه شان شایسته کوي. مثلا د یو چا قتل، غلا کول، درواغ ویل، زنا کول، دا هغه کارونه دي چې عقل هم نه تسلیمي، شریعت خو نه تسلیمي، چې نه تسلیمي، عقل هم نه تسلیمي. نو د زین لهم الشیطان اعمالهم څخه مراد دغه د دنیا محبت نه دی او یا ورسره د دنیا محبت دی خو په هغه اندازه چې تر حد واوړي او سړی د الله تعالی څخه غافل کی. نو شیطان بیا په هغه صورت کې د دنیا د انسان ته محبوبه کړي. مطلب نو دا سوچ د مباحات او د رواش انو مزین کېدل او خوشول دا هغه وخت منع دي چې سړی د آخرت څخه غافل کی. کله د آخرت غافل نه کی نو په دې شانو کې ډېری فواید دي د انسانیت بقا او آبادی ده.
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث. انعام دا چرپایان توای، حرث کش توای، یعنی د دوه شان محبت د انسانانو په زړونو کې دیویدلی. اوس په هر شي کې الله تعالی د خپل بنده امتحانوي، لیکن الله فرمایي ذالک متاع الحیات الدنیا، دا د دنیا د ژوند سامان دی. ځان ور باندې دوکه کوي ما چې د سهار تر ماښام، د ماښام تر سهار په دې کې لګېدلی، بس په دغه فکر کیاس چې او دا اوس بلای څه وګټم بیا به پریږدم، اوس بلای څه وګټم بیا به پریږدم. شیطان په همدغه کې په انسان باندې ټوله ژوندۍ د دنیا په محبت او مهنت کې تیر کی او پیسې ټولي اولادونو تور پات، آخر دا غور باندې جنجال. والله عنده حسن المآب، دا الله عز وجل چې دی عنده د الله عز وجل سره حسن المآب، بهترینه ټکانه ده د آخرت نعمتونه دي. یعنی تاسو د خپل آخرت فکر وکړئ. قل اعنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها وازواج مطهرة ورضوان من الله والله بصیر بالعباد. قل ارتوای پیغمبر علیه السلام دغه خلق لره اعنبئکم آیا ز خبر درنکم تاسو ته بخیر بهتر من ذالکم تر دغه شانو للذین دفار دا هغه کسانو اتقوا چاغوی د الله عزوجل څخه بیریدلی وی تقوا اختیار کړی وی عند ربهم د الله د دوی د رب په دربار کې جناتون باغونه دی په جنت کې تجری من تحتها الانهار چې بهیر بلاندې تراغه الانهار ولی خالدین فیها همیشه به په دې نعمتونو کې وازواج مطهرة او کوروالا به پاکي ورضوان او رضا به من الله د الله عز وجل د طرفه والله على عز وجل بصير شديد كيدي بالعباد خپل بندگان لره. اوس الله عز وجل دی خپل بندگانو ته د دې یادونه کوي چې ګوري دا د دنیا اسباب، د دنیا کورونه، د دنیا شذي، د دنیا اولادونه دا ټول عارضی دي او دا فناکیر، او کوم شی چې فناکیر دا هغه سره سړی د زړه محبت نه ساتي ولې چې دا فناکیر ختمیږي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې ته د ازما بندگانو ته وایي چې زه تاسو ته تر دې یو ډېر د خیر کار وشم، هغه دا دی چې تاسو په دنیا کې تقوا اختیار کړئ، نو تاسو ته به د دې په عوض کې الله عزوجل په جنت کې داسې جنتونه درکې چې در هغه لاندې به ولې بهیږي او په هغه کې به تاسو د همیشه د پاره اوسئ. یعنی دا د دنیا ژوندۍ چې هر څومره بهتري او هر څومره د اطمینان وړ وي، لیکن بیا هم طبيعي پریشانی د انسان سره ملګری، او تر ټولو لویه پریشانی دا ده چې پر انسان ضعف راځي، پر دې انسان باندې مریضي راځي او پر دې انسان باندې مرګ راځي. په هیڅ حالت کې دا انسان پاتې کیږي. څو واره سړی په دې ځان وګت اوې کله یو رقم ځان برابر کی، کله بل رقم برابر کی چې ځوان خو نه ځواني قاعده او قانون داري لیت الشباب يعود، کاش کې ځواني راګرځیدل نه راګرځي چې هر څومره سړی کوشش وکړي راګرځي. حتی دا دنیا داسې ده دغه 1300 شپه 1300 د ابراهیم شام چې دا ټول کائنات سره یو ځای سي نشه راګرځي بلار اس کا بداش په کې چا عبادت کړي وې کې کنه بلار شي. نو دا رقم د انسان ژوند په دې دنیا کې د روان بیا نه راځي. نو انسان باید خپل دغه ژوند ډیر زیات متوجي شي. هر شپه چې په سړي باندې تیر شي سار باید د فکر وکړي چې ما په دې شپه کې آخرت ته څه شواست بلار خو پر دې باندې باید د سره فکر او افسوس او غم پیدا شي. تر څو روان شپه ته د مهنت وکړي چې روان شپه په نو زبې الله تعالی عبادت کړه. کوم انسان سره وای دا فکر او علما وای چې د هرې ورځې په تیرېدلو باندې د فکر وکړي چې ما په تیر ورځ کې څه وکړ، او د هرې شپې په تیرېدلو د فکر وکړي چې ما تیر شپه څه وکړ. وای دا فکر الله تعالی د ته پر روانه ورځ او روانه شپه کې د نیکو اعمالو توفیق ورکړي. او کدا فکر د انسان سره پیدا نسو ټول شپه به ور باندې تیریږي په غفلت باندې،
دا عمر به کمی دی خبرم نه او آخرت ته به داغه شي خالی ورځ رواني وي فائدہ به نو تکي نو یو تقوا ده او بل دا چې تاسو به د همیشه ژوند سره سره انته یو پاکي منزه کوروالای ولري یعنی هغه ته به د دنیوي امراض دا ناراضي او بل دا چې داس حالت وي چې الله عز وجل به درڅخه راضي او دا ټول لوی سعادت دی الله تعالی دې موږ تاسو ته نصیب کړي قل ورتوای پیغمبر علیه السلام او نبیکم آیا ز خبر درنکم تاسو لره بخیر فبهتر بانی من ذالکم تردغه یعنی فداس خیر بانی چې په درجو دي دردغه دنیوي سامان او مذکور شان او خیر وي نو هغه دادی وای اوري للذین دعا کسانو د فار اتقوا چاوی تقوا اختیار کړی وي عند ربهم د دې د رب دربار کې جنتون دي داسې جنتون تجری چې بهیږي من تحتها لام تراغو الانهار ولی خالدین فیها دوامدار بدوی پدا جنتون کې وي وازواج مطهره او د دې د فار بالته کوروالای مطهره پاکي د هر قسم امراض څخه ورضوان من الله او رضا بوی من الله د الله عز وجل د طرف الله عز وجل به هم ورسرازي والله بصير بالعباد الله عز وجل بصير شديد غيري بالعباد بخپل بندگان باندې الله عز وجل بخپل بندگان باندې ډیر شلیدون کړي د دې بندگانو احوال دا ټول ورته معلوم دي چې دا بندگان په دنیا کې څه کوي صدق الله العظیم